په سوات مالم جبه کې په وورو کې مقابلې روانې دي. خوندورو مقابلو ته ګڼ شمېر سیلانیان ورغلي دي. لوبغاړي او سیلانیان وایي چې مالم جبه کې انټرنیشنل مقابلو سره به سیلګرۍ ته لویه وده میلاو شي. د مشرق ټي وي نماینده نیاز احمد خان دا رپورټ. سوات په ملم جبه کې انټرنیشنل سکی بورډننگ مقابلې روانې دي. په دویمه ورځ هم نړیوالو لوبغاړو کارکردګي وښودله. په کمپټیشن کې په بیلابیلو کټګوري کې مقابلې ترسره شوې. لوبغاړي وایي چې ملم جبه د سکی بورډننګ لپاره خوندور او معیاري ځای دی. We came in Malam Jabba for this weekend for the festival, and it's nice to see the good dynamic here. Like people are motivated, we saw people from everywhere, so it's nice to see that. ډېر ښکلی ګیم روان دی. انټرنیشنل پلیئرز راغلي دي د افغانستان نه، د بیلجیم نه، د فرانس نه او د پاکستان مختلف ټیمان دي او ډېر په ګڼ شمېر باندې دي او ډېر ښکلی ګیم روان دی. مالم جبه کې نوې واوره هم وشوله او هغې زموږ خوند نور هم زیات کړي. لوبو ته یو شمېر سیلانیان ورغلي. سیلانیان وایي چې پاکستان ته الله تعالی ډېر ښایست ورکړی او دا رنګه مقابلې او هلې ځلې سیلګرۍ ته لویه وده ورکوي. तो पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है. स्वात में बहुत मज़ा आया अभी और सर्दी अभी काफ़ी है. तो पाकिस्तान जिंदाबाद. د لوبو په دغه موخه د موسیقۍ تابع هم شوي وه. انټرنیشنل سکی بورډننګ مقابلې اول ځل په ملم جبه کې شروع شوي چې پکې د پاکستان، برطانیې، بیلجیم، سویټزرلینډ او فرانس تر 40 نه زیات لوبغاړو برخه اخیستې. وروسته به لوبو کې کامیابي ترلاسه کوونکو ته انعامات ورکولی شي. د کیمرمین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.